دانه لګورم اواز تاسو ټول ته درسیږي زما بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل صحيح فهذا معناه لا أنه مقطوع به وإذا قيل غير صحيح فمعناه لم يصح إسناده. دلته مصنف رحم الله دا خبره ذکر کوي توجه وکړئ. پرون مونږه د صحیح تعریف وایو در صحیح تعریف کې 15 شرایط ذکر لله. اول نمبر اتصال د سند هغه به دویم نمبر راویان به ټول عادلان دریم نمبر ټول وا ضعیفین وسلورم نمبر شاذ بنوي پنځم نمبر علت قادحه او علت خفیه نو مفز دا 15 شرایط چې پوری نو دی وی دا قیل صحیح فهذا کله چې یو محدث وی دا حدیث صحیح دی کله چې یو محدث حکم لګی چې حدیث صحیح دی دا غي دغه مطلب دی چې په دې 15 شرایط پوره دی په دې 15 دا معنی نه چې په نفس الامر کې دیم صحیح وي ځکه خدا د خبر واحد په باره کې باس چلیږي مناسبات ساتي سب باره کې حدیث مشهور او حدیث متواتر د دې مستثنا ده مناسبه باس جدا ده د خبر واحد په باره کې وای کله چې یو محدث حکم ولګي چې دا حدیث صحیح ده نو دا غي هم دغه معنا ده چې په دې 15 صفات سره د سند ټول راویان متصف دي هغه عادلان هم دي سند کې اتصال هم شته هغه عادلان هم دي ضبطم د ټولو راویانو صحیح دی او بیا روایت د شذوذ نم پاک دی ولته قادیه خفیم پکې نشته دی ګوره دغه وجه دارا کله یو ثقه سړی وي دا ثقه سړی چې وي کله دیم خطا شي روغ جوړ سه ما سره غایوالک دی بخاری ناغه خو سمجھدار سره دی مناسب خپوه والا سمجھدار دی په خبره سوچ کې غور کوي هغه ورځ جمعه ورځ ډیر ملمانو وخت نه مخ ازما ملګری دلته هغه په دې غنه کې راغی جمعه پر ډیر رش وي او د کوړه چیلې را وستو ماته او دې به ماته الزما او د تما ویلا ما ورته وکی ویلا غنه ناستو ماته دلته ترتیب نه کیږي دا وبا سور سره چوزي امور تل تورته دوه رانی راواخله دوه کسان دی ګاډي کې بولور کې دیو بزي او دې چې تله د یو غنټه پوره واغستا ما به سرینګو کوله کې چرته تلې وسو یا مل منو سره وته کنه مورته د سکه غنځ دی دکان نه بدل رانی جوس راغستې و رخصت کړي و نو ما ورته ولې دومره وخت ورکو وجره غوي سره تل تله او مولا بریانی راغستې نو ما ورته سلور بجې دی ګرمي ده لکه بریانی سکه تاویل شي بریانی بول راوالي نو دیوس خسه قده براسه وز درانی په ځای باندې غلط پیمه ورته شوی بریانی یاد کړی نو کله یو څه قصړم خطا شي براسه او کله چې محدثین چې کله وای د حدیث صحیح دی دغه معنی دا راویان په دې 15 او صاحب سره متصف دي او کله چې یو حدیث په باره کې وای محدثین چې دا حدیث ضعیف دی هغه مطلب دا رې چې په دې 15 امور په دې 15 صفات سره متصف نه دي یعنی دې کې یو صفت یا دوه صفاتونه یا رسول چی وي دغه دا مان نه چې په نفس الامر کې دیم دا ضعیف هغه دا مان نه چې په نفس الامر کې دیم دا زګه کله د یو سړي حافظه به خرابوي سمامولي کوتاهي به پکې وي لیکن دې به صحیح خبره مخکې بیان کی کله یو د یو سړي عدالت بنوي یعنی کبایرو کې بختي صغایرو کې بختي خو کله با د خبره به صحیح ورسي نو ګوره مونږ د ظاهري شرایطو مطابق حکم خو ولګو چې دا حدیث صحیح دی یا ضعیف دی لیکن په نفس الامر کې دغه سینه د خامخ خریدار روایت ضعیف یا روایت صحیح وي یعنی مطلب د خبردار دی کله چې مونږ وایو یو دا حدیث ضعیف دی نو دا په اعتبار د سند سره مونږ حکم لګو په اعتبار دا او کله چې مونږ دا حدیث صحیح دی مونږ په اعتبار د سند سره حکم لګو دا حکم په متن باندې نه دی البته ردی سند اثر رسیږي متن ته خو په نفس الامر کې دغه متن ته پوره اثر د دې نه رسیږي اوس به مخکې تاسو تر روان چې دی روایت سره د عملګری شي دا بیا به دې درجه ته تفصيلات مو مخکې وایي نو دلته دغه خبره به تاسو ان شاء الله پوه شوي چې کلم محدثین وي دا حدیث صحیح دی یو خبر واحد په باره کې نو دا غي مطلب دا وی چې د پدې 15 صفات سره د دې راویان متصف دي سند صحیح دی نفس الامر کې دا غي صحت ضروری نه ده
او چې کله وې دا روایت ضعیف دی نو په نفس الامر کې دا لازم نه ده چې خامخا د متن دی ضعیف په دې ورسېږي پوه شئ اصل کې دا غباس دی چې تاسو په اصول فقه کې ویلو چې خبره واحد منکر ته من کافر نه وایو خبره واحد کا منکر ته من کافر نه وایو گمراه ورته وایو او خبره واحد چې دا قطعیت نه فائدہ کوي ځنیت فائدہ کوي ځن فائدہ کوي نو فقهاو په هغه لهجه کې بیان کړو محدثین اوس په دې طرف درته بیانې په خبره ورسېږي ګورې ورته وایي ذاقیلا او کله چې ویل صحیح دا حدیث صحیح دی فهذا معناه دا معنی ده سمانه ده یعنی مطلب دا دی چې متصل سنده مال اوصاف المذکوره بس بدغه اوصاف مذکوره سره دا متصل دی دغه معنی ده عملا بظاهر الاسناد لا انه مقطوع به في نفس الامر لجواز الخطا والنسيان على الثقه خلافا لمن قال ان خبر الواحد یوجب القطع اوس هغه چا مذهب جدا دی خو هغه شاذ دی مناسب چې هغوی خبري واحد هم قطعیت فائدہ کوي نغوی بیا وایي چې نه په نفس الامر کې هم صحیح خاص صحیح فهذا معناه لا انه مقطوع به نه دا چې دا به قطعي طور باندې صحیح په نفس الامر کې و اذا قيل او کله چې ویل چې غیر صحیح دا حدیث صحیح نه دی فمعناه نو پس معنی دا غي لم يصح اسناد سند صحیح نه دی صحیح سند داغي والمختار او غره او راجح خبره انه لا يجزم في اسنادي چې جزم بنشي کولای په قطعیت سره په یقین سره بنشي ویلې په بار د سند دا کې انه اصح الاسانید مطلقا لا يجزم غره دې خبري مقصد دار ما ته غره به وایو دی وی په قطعیت سره د یو سند په باره کې دا نشي ویل کېدای چې دا سند په ټولو کې اصح الاسانید دی په ټولو سندونو کې زبردست په ټولو کې صحیح ده ځکه دا خو دې لپاره ضروری ده چې د ټولو راویانو نسله د حالاتونو تفصیلا خبر وي او دغه څه نشي کېدای راویان خو په دنیا کې په زرګونو لکونو دي دغه ټولو د حالاتونو څوک خبر دي دا وی صحیح مذهب ده چې یو سند په باره کې مدان نشي ویل کېږي چې دا په ټولو کې قطعي تور باندې اصح ده والمختار انه او غره خبره ده انه لا يلزم چې قطعیت بنشي کېږي په اسنادین په یو سند په باره کې انه چې بهشکه دغه سند اصح الاسانید مطلقاً چې دا مطلقاً اصح الاسانید دا په ټولو سندونو کې زبردست بهترین دی دا نشي ذکر دې لپاره وجه سوا ته ټولو راویانو په حالاتو څوک خبر دی یار څوک شته وقيل او ویل شوی دی اصحها چې اصح د دې سندونو هغه دار الزهري عن سالم بن ابي زهري نقل کړي سالم نغر خپل پلار نه عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ وقيل او ویل شوی دی اصح ټولو کې صحیح سند دار ابن سیرین قال ابن سیرین فرمای ان عبیده تغریوت کې عبیدنا عن علي اغد علي رضی الله تعالی عنہ وقيل ویل شوی دی الاعمش عن ابراهيم روایت کې ابراهیم انا ان القمتا روایت کې د القمن عن ابن مسعود نغد چانا دا به نه د امام بوری پر مولا سره دلان دي تاسو ګوري په تحقیق کرخو کې پیدام کو وکیل دا ولنه وکیل چې دغه دلان دي راځي الصح هو سليمان پیدام کو علامه امش عن ابراهیم ابن يزيد النخعي عن القمه ابن قيس عن عبد الله بن مسعود هو مذهب ابن معين دا مذهب د ابن معين د صرح ابن صلاح رحمه الله په دې باندې تصریح کړی دا تاسو ګورئ توجه وکړئ هغه وجه صدر لاندې امام سیوطی مولا به مفصلا بحث کړي چې دا مختلف اقوال په دې کې ولې سو کوئی دا سهول اسانید دي سو کوئی دا دي سو کوئی دا ده د هر چا وجوهات د ترجیح جدا یو څوک دې ته وګوري چې شیخ سره کم شاګردانو ملازمه اختیار کړی دا څوک وګوري یاره دا راوی چې د حافظې په اعتبار سره ډیر مضبوط دی یعنی دا راوی مختلف اوصاف ته ګوري او د اق اوصاف په بنیاد باندې حکم لګي هر چې امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله دی امام صاحب رحمه الله او فقهاو مذهب دا دی چې په اصح الاسانید اعتبار به په اعتبار د فقاهت سره وي په اعتبار د تاسو کتلی د امام حنیفه رحمه الله د امام اوزاعی مناظره مستر امام اعظم کې کتلی دا چې پر فلیدین باندې امام صاحب خپل سند ذکر کوه خپل سند امام صاحب رحمه الله دراویانو تقابل شروع
بل پلان کې عبد الله بن مسعود عبد الله خو عبد الله دی اته ورچا په غاحت نه چې صحابو کې لوی فقيه دی نو امام صاحب رحم الله په اعتبار د فقاهت سره ګوري چې یو راوی فقيه وي او بل راوی غیر فقيه وي نو مونږ بر د غیر فقيه په مقابله کې فقيه ته ترجیح ورکو فقيه راوی ته پوهیږئ مولانو دا اختلاف ذکر کوي وقيل الزهري عن علي بن حسين عن أبي عن علي وقيل مالك عن نافع عن عمر على هذا قيل الشافعي هم د دې وجه دا مالك عن نافع عن عمر مالک امام مالک روایت کړي د نافع نه غیر ابن عمر نه على هذا د دې وجه یعنی دا چې کوم سند دا ذکر کړي ته اشاره کوي قيل الشافعي امام شافعي رحم الله عن مالک نه روایت کړي مالک عن نافع عن عمر اړي کې خدل اعلان د امام سیوطی رحم الله کې تاسو متعلق کړي وي دلته یو بحث کړي دی چې دیږي کې بعض خلکو ویل چې امام ابو حنیفه رحم الله د امام مالک رحم الله روایت اغسته لري نو دې به رد کوي واپس امام سیوطی راغوي نه دا خبره صحیح نه ده ځکه کوم خبره چې دا کولای شي چې امام ابو حنیفه رحم الله امام مالک رحم الله نه روایت اغسته لري وای دا خبره غلطه ده ځکه کوم وخت چې امام ابو حنیفه رحم الله د امام مالک رحم الله ملاقات شوه نو التراوی په منځ کې مباحثه شوه وا یو تکرار شوه نو پتور د مباحثه او پتور د تکرار باندې او پتور د بحث باندې هغه یو روایت ذکر کړو نو دا امام حنیفه رحم الله دغه شاګرد نه حسابي په دې پسره البته امام مالک رحم الله امام شافعي رحم الله د امام حنیفه رحم الله شاګرد دی بلا واسطه شاګرد دی بلا واسطه شاګرد او امام مالک رحم الله چې خپل فقه تدوین کړی دی نو په دې کې بنیاد د امام محمد رحم الله کتابونو په دې کې بنیاد تدوین په اعتبار سره امام حنیفه رحم الله فقه د ټولو نه مقدم در ټولو نه مخکې ده مناسب ٹھیک شو عن مالک ان ابن عمر دا مناسب د سندونو هغه اختلاف تاسو ته ذکر کو توجه کوي ماته خو دلته مناسب ما تاسو ته ویلا چې د ارچا وجوهات د ترجیح جدا جدا دي امام بخاری رحم الله خپل شرایط دي امام مسلم رحم الله خپل امام بخاری رحم الله فرمایي زما په شرایط سره چې کوم راوي پوری زراغه نه روایت اخلم لیکن کدلته مو امام ونی پر مولا شرایط کې تاسو کې تلی وی امام صاحب رحم الله فرمایي هلو سبق مې ورته خپل ورواور او ظالم بچی راغی د پاسه لګیا امام بخاری رحم الله فرمایي زما په نسبت دي پدې اوصاف سره چې کوم راوي متصف زراغه روایت تخنه بل چانه لیکن کدل تم ته وګوري وجوهات ور ترجیح تا امام اعظم ابو حنیفه رحم الله فرمایي هغه زده هغه راوي نه روایت اخلم زره هغه راوي نه روایت اخلم چې پاغي پس توثیق باندې د کوفه د محدثینو اتفاق وي دغه په توثیق باندې د کوفه د محدثینو اتفاق نور شرایط د چا مضبوط شو امام مالک رحمه امام روایت غوښتو کې امام صاحب شرایط ډېر سخت ابن خلدون رحم الله وغيرها نور علماء په واس کړل شرایط د امام صاحب رحم الله ډېر سخت ور چانه روایت نه غوښتو حتی چې دومره پوری راځي یو چا خو لاړو د حدیث ته اوریدو د پرېدن حدیث واوري هغه چې یو څه ور سره نه د یو کار وکړو چې خلاف سنت ته امام صاحب رحم الله د روایت وانه غوښتو واپس ته په خپل باندې سنتو خلاف عمل کې زبستان لري سری روایت واخ امام صاحب رحم الله شریعت ډیر سخت او باوجود د دې کوم خلک چې دا نسبت کې امام صاحب رحم الله ته ول حدیثو سوار ل حدیثو 21 حدیثو و حدیثو دا خلک ذکر کې دي چې بخیات وساتي ګوري مناسب دي کې خبره ده د تفصیل ده اصل کې تاسو بدای ویری دي چې امام بخاری رحم الله بخاری شریف کې درې ثلاثیات دي امام بخاری ته په دغه باندې فخر دی ناز دی التس بحث پدې کې چې امام ونی پر مولا وحدانیات امام صاحب برایراز صحابه کرامو نزور روایت نقل کړي دي یو روایت دار چې واه بل روایت دار سوارلس بل روایت دار ولس بل روایت دار 21 وز د 20 روایت یو چاره جمع کړي مستقل رساله کې چاپ کړي نو هغه دغه وحدانیات مبارک اختلاف دي ټول روایت مبارک نه دي دا وصیت نامه امام صاحب رحم الله چاپ شوی دا خپل بچی د حماد ته چې وصیتونه کوي ولسم وصیت چې تاسو ور اردو ترجمه هم شوی دا وس ولسم وصیت کې ورته 15 احادیث بیان کړي ورته بچو د هغه 15 احادیث دي
چې دې انتخاب کړی دی ما د هغه 15 لکه حدیثونه کم چې ماته یاد دي باقاعده کتاب الاثار انتخاب امام صاحب رحمه الله د 70000 حدیثونه کړی 70000 حدیث لہذا قلت د حدیث والا الزام لګول د بيخي به زیره تاسو ته مستقل په دې موضوع کتاب دې درته ان شاء الله راشي مخې ٹھیک شو یو خبره او دا تاسو ویلي دي مناسب چې په یو حدیث باندې د عمل کولو لپاره د درې خبرو ضرورت پیخیږي دسو اول نمبر دا حدیث واقعي د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دیو کنه دلته موږ تر سند ضرورت وي په سند په باب کې تاسو ته ویل چې امام صاحب رحمه الله شریعت په ټولو کې مضبوط دي وشو د کوفه د محدث او دی خاصه توان کوي کنه کوفه ته ګوري امام مسروق تابعی رحمه الله فرمایي علما د ټولو صحابه علم وکړو په شپږ صحابه کې راځم شوی د دې شپږ صحابه علم بیا وکړو دوه صحابه کې راځم شوی د صحابه کرامو د ټول علم خلاصه دوه صحابه یو علي رضی الله تعالی بل عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی لیکن که تاسو وګورئ عبد الله بن مسعود رضی الله کوفه کې علي رضی الله تعالی په کوفه کې کله چې عمر فاروق رضی الله کوفه آباد ولا دغه دورو دغه وجه بیان کړي ول کوفه چې مونږ آباد کړو دي چې مونږ عجم فتح کو دا به زمونږ یو چورنۍ وي او به عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی کوفه تر ولي خلق خط ورته لیکلو ویل د عبد الله بن مسعود رضی الله ضرورت د ټولو نه زیات ما ته و لیکن ما تاسو ته ترجیح درکړه په خپل ځان باندې عبد الله بن مسعود رضی الله تاسو ته درولې بیا عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی په کوفه کې یو دارالعلوم آباد او به خو روسته دور کې د خصوصا د عمر فاروق نو دور کې چې کله عجم فتح کېدا مختلف صحابه کرام یو ځای بل ځای ته لېږلي مختلف صحابه یو ځای بل ځای په دې کې لوی جنگي کمانډر په دې زمانه کې خالد بن ولید رضی الله تعالی خالد بن ولید د دمشق یو ځل ناشته ملګری ور سره ناشته غپ لګی تیر کلمه کته نو غب شروع شو په دغه کې ویرا پلان کې خو یلته پلان کې علاقه ته خالد بن ولید زو اکثر فتح کړی وي وی پلان کې ته پلان کې گورنر ولې پلان کې ته پلان کې نو خالد بن ولید زو خندله ول جنگونه په نو مونږه کې گورنران نور جوړای ایو که سرته ویلا ورته لوید کته دا خبرې کینو دا په فساد خور شي فتنه بخور شي زګ تر خو امیر المؤمنین د اوسکا خودم په تور د اعتراض نه په تور د مزاح باندې ویلا خبر هغه بیا هم تنبیه ورله نو دی ورته اما فی عهد عمر فلا فتنه فساد چي دي نو هر چې عمر دې هغه په زمانه کې کلم فتنه فساد نشي خورې دا خو فتنه دروازه رج تر څو دا نه ماته شوی فتنه سوال نه پیره کیږي چې خوري شي ول اما فی عهد عمر فلا د عمر زمانه کې دا ممکن نه ده نو جنگي کمانډر په دغه کې څوک خالد بن ولید رضی الله او بیا ووم دومره عجیب فتوحات مسلسل روانو عمر فاروق زموږ ډېر عجیب سره چټای په راغله خلکو زین جوړېدو چې خالد بن ولید یو جنگ بتا سویلې شپېته زره کسان دي داغه طرف نه عیسایانو طرف نه او دې طرف نه صرف 60 کسان دي مقابله کې بیا ما غوي ته شکست نو بادشاہ دا ټول راوند لورته ګوره تاسو مذهب حق دین هم حق دی وسایل اسباب در سره ډیر دي افراد زیات دي به ولې شکست خوري نو دی ورته چې بدیو کې یو کس د خالد بن ولید نه مدرسې الله چې دا ور سره نه کړ بیا دیو موږ شکست نشه راکو هغه کوم دا خبره خورش عمر فاروق رسول چې محسوسه کړه چې د خلکو ذهن غلط جوړیږي الله دا امداد نه او نصرت نه خبره کټ کیږي ځکه دیبم بل څوک چې به ورواچو هغه ځکه په فتح نه کېده خالد بن ولید رسول به راواچو که تاسو کتلې دا جنگي حالات تاریخ هم کته نو بس هغه په پلانینګ چوک فتح وشو نو عمر جو چټای را لته ته ویل ترسته شتما جنگي کمانډ ماته نه واغستو پلان کې ته ورک دې بیا مسلسل لګیو جنگرو چا ورته ویل کمانډرای نه خواکله وسم لګیای نو دا ورته ویل مخکې چې رقم رب د پاره جنگي د مغرب خو سمشته بیا ښا نو عمر فاروق وزو عبد الله ابن مسعود نو چتر ولي کوفه ته یو علی رضی الله تعالی په خپل دور کې به چرته راغی کوفه 1050 صحابه کرام 1000 وګوره د عمر فاروق زمانه کې صحابه کرام منتشر سيو علاقه ته یو دوا درې دغه سي لیکن کوفه غ علاقه و چې دلته 1050 صحابه کرام راغلي دا کوفه ته شرف حاصل له او د اخرنی خلیفہ راشد دغه دارالخلافه کوفه کې رسیدل دی اعتراض کوي وير کوفه والا در امام صبر مولا بارک مشهور مدینه منوره ته راغله چارته کم سی ویل کوفه ویل خاص حسین رضی الله تعالی سره غداری کړي و
امام صاحب رحم الله ورته مدینه منوره وا د مدنی و د چا کې ول ومن اهل المدینه مرضوا على النفاق تمام بس تاریخ خبر کې زرته قران وي ومن اهل المدینه مرضوا على النفاق زمانه شو ټول مدینه منوره ولته د نسبت کو نوذ بالله هغه چوپ شو او نو تاسو کې امام غونی پي هم پوه شو دغه حاضر جوابي دي زمانه کې ربل چانه شي کېده دی وای دغه وینه بيدلې دلته نو مو وایو کې راغي وینه دلته بيدلې ده چې په کومه خاور باندې چې شهید وینه وي خو مقدس شي دا غوړ اعتراض خبره نشول بیا برن سبب افغانستان کې شهدا ویني ويږي دا ټول کې خراب ازمه کې نوځي ویل بیا هم مدینه منوره کې عثماني غنی روز وینه نه بيدلې نو څوک مدینه منوره ته نسبت ته عمر فاروق روز وینه مدینه منوره کې بيدلې دا هلته شهید شوی دی بیا څوک مدینه منوره ته نسبت نو دا صرف د بغض او عداوت د وجه او بیا دا خو مولا کوا کله چې دلته حسین رضی الله شهید شو پروس کلمه کربلا تفسیری بیان کړی ولته جمعه کې دا غي په انتقام کې دقه کسانه واپس ونی او قاتلان مختار پنوم باندې او لوی هغه جنگي خاکه به وګره د چانه خپې کټ کړي د چانه لاسونه کټ کړي شو کې دغه سو به دردی سره وزیر د اوسنه قاتلانو انتقام د کوفی پس مکه غسته شوی او دا ګوري وغه نه ګوري بهر حال نو کوفی ته صحابه کرام راغلیو 1050 صحابه کرام اور امین صاحب د ریکارډ لري مولا فرمای وای یو بابا راغی غیر مقلد وای ما ته وای چې دین چې په مکه مکرمه مدینه منوره کې نازل شوی دی کې په کوفه کې وای ما ورته چې په مدینه منوره او مکه مکرمه کې نازل شوی بشک وای ما ته چې بیا تاسو ولې د کوفه مونږ کوي د مدینه منځوري نه کوي علما ورنه واپس تاسو چې بابا قران په مکه مکرمه مدینه منوره کې نازل شوی کې په کوفه کې وای ما ته چې مدینه منوره مکه مکرمه وای ما ورته چې بیا قاری سیم کوفه په قرات سره قران وی هغه مدنیان قاریان دی ولې بریخي نو ما ته بابا وای چې ولې د کوفه قاریانو قران د ځان نه جوړ کړل وای مرده چې الله دې عقل درکینو به کوفی خلکو به بونځ د ځان نه جوړ کړل هلته 1050 صحابه کرام راغلیو هلته صحابه کرام د علم نه چول راغله بس یو واده چې وکړه تندې له اوسه صادره په کوی نه قوت وسله نو اول نمبر سند خبره ده په سند کې په صفاتو کې د ټولو نه زبردست او اعلی صفات شرایط د چا دي د امام مالک دویم نمبر په حدیث باندې عمل کول لپاره ضروری وي چې دا د حدیث کم مطلب ز اخلم آیا واقعي دا د حدیث مطلب دی کنه دلته موږ نه فقها او محتاج محدثین په دې نه پوي امام اوزاعی رحمه الله فرمایي وکذا قال الفقهاء وهم اعلم بمعنى الحديث فقهاء هم دغه سی ویل دي او د احادیث په معنی باندې هم دیو پوي امام ترمذی قول نقل کوي د محدثین یا د امام اوزاعی یا معاشر الفقهاء انتم الاطباء ونحن السياد د فقهاء معاشري د فقهاء جماعت ستاسو مثال د ډاکټرانو نه ستاسو مثال د او موږ پنساریان یو موږ پنساریان پنځه دې سټورونو ته تاسو ته څومره دوايا نه پرتی دا پويږي او ډاکټر ته جوړ شي نسخې وي ته په کاغذ باندې ولیکي دول دغه سي د محدثینو سره حدیث ور سره خو په استنباط نه پويږي مشهور واقعه تاسو ورېدلې وي امام ابو سور رحم الله محدثین ته زنانه را غاسله چې زنانه ته غسل ورکې مړو تا راغله ول زغه غاسله زنانه مزه مړو ته غسل ورکوم ول وز ما په لغه یو زنانه وفات ده زه په حالت د هیڅ کې غسل ورکول شم یو ټول یو بل تکاته پته ورته نو امام وصور رحم الله فقيه او امام صبر رحم الله شاګردانو کې چراغ ورته لاغه لورشه دا چورله زنانه ورته دغه سم مسله دا ورته بالکل غسل ورکول شي دا ورته دلیل سره هغه ورته حدیث ذکر کو ورته وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها رسول الله سر بینزو په حالت د مهواری کې و مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټولو کې لوی حیثیت لري لوی شان او مرتبه لري او سردار بدن یو جز ده او لوی جز ده نو چې دله سر یختو مبارک وینځلې دی په دغه حالت کې د ژوندۍ انسان د پر ادا ثابت چور د بڑی د پر په طریقې ولا سره ثابت شور کول شي وسل نو چې محدثین واوریدا او سره حدثنا فلان 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 شروع وکړان فلان ما ته سره د حدیث ما ته په دې سره سره بل ما ته په دې بل ما حسن نه ورته اين كنتم ملالان تر اوسه چرته تلی وای اوس پوری مسله نه مطلب اوس هم سره شروع وکړه او دا حدیث په معنا باندې څوک پويږي دریم نمبر
په حدیث باندې عمل کول لپاره ضروری وي چې معارضه ختمه کړي. د حدیث په مقابله کې ظاهرا تعارض کې چې بل روایت راغله ده الته تطبیق پیش کړي. د تعارض په باب کې دا فقهاو کار دی، محدثینو نه دی. چا کار دی؟ بس خپل اصول مطابق تطبیق هر یو پیش کوي، په غي باندې عمل کوي. بهرحال غیر مکلف امام بخاری رحم الله کوي کنه ډیر. امام بخاری محدث او فقيه، ګوره امام ترمذی امام بخاری رحم الله مشر شاګرد دی. تاسو ترمذی وګورئ، ټول ترمذی دواړه جلدونه. ما یو غیر مقلد سره التباس وو د امام بخاری مولا باب ذکر کوم، او دا د امام بخاری مولا ترجمه الباب در امام بخاری فقہ دا. دا چا فقہ کې معنی تر هغه تقلید کې مقلد کېږي. امام بخاری مولا فقيه نه و، بیره فقيه تقلید وک. ما ته امام بخاری ته فقيه نه و، مورته نو ما ته نه منی، مورته ما بریک در خپل شاګرد نه منی. مورته امام ترمذی مولا ترمذی دو جلد را واخله. په پوره ترمذی شریف کې امام ترمذی خپل استاد امام بخاری رحمه الله دغه قول په باب د احادیث او د اصول کې خو نقل کړي، لیکن په باب د فقه کې چرته پوره دو جلد کې نشي خوري چې امام ترمذی امام بخاری قول نقل کړي، چرته نه دی خپل شاګرد نه مني. بهرحال مولا صدق خصيتي خبره شو دیتا خو دا عمر خبره زمونږ د سبق حاصل او خلاصه سره شوله. کله چې محدثین وي دا حدیث صحیح دی، نو دا غي مطلب دا دی چې په دې 15 اوصاف سره متصل دی. دا معنی نه چې رسول الله کریم سي او جمع ویل ځکه چې کله کله څه کم خطا کېږي شي، او کله چې محدثین وي دا حدیث ضعیف دی، نو دا غي مطلب دا نه دی چې دا متن د رسول الله کې ضعیف وي. ځکه دا غي وجم ویل کله کله دروغجن سره مرشتیا وي، کله کله دروغجن سره مرشتیا وي. نو کې د شپ رسول الله کې د متن سي درېم خبرم دا وکړه دا ځان سره یاد وساتئ. خپل کتاب په اول سره د ځان سره نه خو لګوي، کله کله غیر مخلص سره تاسو په دې بحث راځي کېږي به خبره، او دریم کلم چې بحث راشي به ورته دي اصول پته ولګي د ځان سره نه خو لګوي. او دریم نمبر آیا د یو سند په باره کې دا ویل کې دی چې دا سهول اسانید دی، نو دا یو صحیح خبره د جمهور درس نشي ویل کېږي چې نشي ویل، ځکه د تمام راویانو د حالاتو نسوب خبر دی یار دومره په تفصیل سره. حافظ ابن حجر کی کتاب لیکل دا غیر لپاره ماخذ مخ کی کتابونه دي، کړه سره یو نه غستی سره بلنا خو نفس الامر کی بیان دا نشي کېږي چې دا یم دغه سی وي. او د بازو قول دار چې نه دا حدیث دا سند ته ساغول سره بازو ادارې بازو مختلفه ذکر کړل. ټیک شو، بیا یو مکنه یاد بشي. نن اضافي خبرې ما وکړه او دا ضروری وي بولا سم چې کوم کم زین تبراش مولا وکړو چې ورمله کتابونه خلاص په کې لګرو بس.